بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه دریم نمبر درس دی. دینه مخکې درس کې مونږه د کلمې د درې قسمونو یعنی د اسم، فعل او د حرف تعریفونه او د اسم او د فعل کم مشهور علاماتو نو هغه ذکر کړیو. په فعل او په حرف باندې به تفصیلی دروس دا مونږه په آینده بابونو کې کو. په دې ځای کې به مونږه د اسم درې تقسیمونه په مختلفو اعتباراتو سره دا په تفصیل او په وضاحت سره د الله په فضل او په توفیق سره ذکر کو. د اسم لومبی تقسیم به مونږه کو د تعداد په اعتبار سره. د اسم دویم تقسیم به مونږه کو د تذکیر و تانیث په اعتبار سره او د اسم دریم تقسیم به مونږه کو د تعریف و تنکیر په اعتبار سره. نو د اسم لومبی تقسیم دی د تعداد په اعتبار سره. نو د تعداد په اعتبار سره د اسم درې قسمونه دي. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیه او نمبر 3 جمع. واحد هغه اسم دی چې هغه په یو څیز باندې دلالت کوي. واحد هغه اسم دی چې هغه په یو څیز باندې دلالت کوي. مثلا رجل، کتاب، قلم. نو دا کم اسما چې مونږه ذکر کړل نو دا ټول واحد دي ځکه چې دا په یو څیز باندې دلالت کوي. د اسم دویم قسم دی تثنیه. تثنیه هغه اسم دی چې هغه په دوو څیزونو باندې دلالت کوي. تثنیه دا هغه اسم دی چې هغه په دوو څیزونو باندې دلالت کوي. بیا به مونږه د واحد نه تثنیه څنګه جوړو؟ نو تدې د جوړولو اسانه طریقه دا ده چې په حالت رفعی کې او حالت رفعی او حالت نسبی او جری دا څه ته وایي نو ان شاء الله تعالی تدې تفصیل به هم مونږه په آینده دروسو کې کو. خو چې دلته صرف زمونږ په ذهن کې دا خبره وي چې په حالت رفعی کې چې کله مونږه د واحد نه تثنیه جوړو نو د واحد په آخر کې به مونږه الف ما قبل مفتوح یعنی د الف نه په مخ کې حرف له به مونږه فتحه ورکو او تدغه الف نه وروستو د ټولو نه په آخر کې به مونږه نون مکسوره یعنی د نون نه لاندې کسره راوړو. د مونږ سره به د واحد نه تثنیه جوړه شي په حالت رفعی کې. مثلا رجل، اوس د دې نه مونږه تثنیه جوړو نو د رجل په آخر کې به مونږه الف راوړو او د لام له به مونږه فتحه ورکړو نو مونږ سره به شي رجولا او بیا به د ټولو نه اخر مونږه نون مکسوره راوړو نو د رجل نه به جوړ شي رجولانې. دویم مثال قلمون، تدې نه مونږه تثنیه جوړو نو د قلم په آخر کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه او د ټولو نه اخر کې به مونږه نون مکسوره راوړو نو د قلم نه به شي قلمانې. دغسې د کتاب نه کتابانی. نو دا خو په حالت رفعی کې به مونږه د واحد نه تثنیه څنګه جوړو نو د هغې د جوړولو طریقه مونږه ذکر کړله. په حالت نسبی او حالت جری کې چې کله مونږه د واحد نه تثنیه جوړو نو مونږ به د واحد په آخر کې د یا نه په مخ کې د یا ساکن نه په مخ کې حرف باندې فتحه راوړو او د هغې په آخر کې به هم مونږه نونی مکسوره راوړو. مثلا د رجل نه مونږه تثنیه جوړو په حالت نسبی او جری کې نو په آخر کې به مونږه یا ما قبل فتحه او د یا نه په آخر کې به بیا مونږه نون مکسوره راوړو نو د رجل نه به شي رجولین. نو دلته مونږه په آخر کې یا ساکنه او د هغې نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده او په آخر کې نون مکسوره ده. دغسې د قلم نه قلمین او د کتاب نه
کتابین. نو حاصل دا شو چې د تثنیې په آخر کې به نون مکسوره وي او د هغې نه به مخکې الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي په حالت رفعي کې، او په حالت نسبی او جری کې به د تثنیې په آخر کې به نون مکسوره وي او د هغې نه مخکې به یا ساکن ما قبل فتحه وي. خو چې دا خبره زمونږ او ستاسو په ذهن کې وي چې تثنیه خوا که په حالت رفعي کې وي او خوا که په حالت نسبی او جری کې وي، په دې درې وړو صورتونو کې به د تثنیې دا کم نون دی نو دا به مکسور وي، یعنی ته دې د لاندې به کسر وي. د عدد په اعتبار سره د اسم دریم قسم دی جمع. جمع هغه اسم دی چې هغه د دوو نه په زیاتو څیزونو باندې دلالت کوي، یعنی په دریو باندې یا د دریو نه په زیاتو څیزونو باندې چې دلالت کوي نو دې ته به مونږه جمع وایو. د جمع د جوړولو طریقه دا ده چې تدې کم واحد دی نو په دغه واحد کې به مونږه تغیر او تبدیلی کو، خوا که دغه تغیر او تبدیلی دا په لفظونو کې وي او خوا که دغه تغیر او تبدیلی تقدیرا یعنی پټه وي. په لفظونو کې د تبدیلی مثال دی د رجلون نه رجالون. رجلون دا مفرد دی، تدینه اوس مونږه جمع جوړو نو په دریم ځای کې مونږه الف راوړ، نو دلته په دې رجل کې په لفظونو کې تبدیلی راغل ځکه چې د دوه حرفونو نه وروسته مونږه الف راوړی دی او د دې چې کم اعراب دی نو هغه هم بدل شوي دي. یا د کتاب نه کتبون، نو په کتاب کې مونږه په لفظونو کې تبدیلی کړې ده، دغه الف دا مو ته حذف کړی دی. او خوا که دغه تبدیلی دا تقدیری وي یعنی پټه وي، په لفظونو کې دغه تبدیلی مونږ ته نه ښکاري. د هغې مثال دی فلکن. نو فلکن دا مفرد هم راځي یعنی واحد هم راځي او جمع هم راځي، لیکن په دې کې چې کم فلکن به مفرد وي او کم فلکن دا به جمع وي نو هغه د هغې انحصار هغه د متکلم په خیال او د هغې په نیت باندې دی. نو که چرې متکلم فلکن د قفلون په وزن باندې خیال کی نو بیا دغه فلکن دا به مفرد وي، ځکه چې قفلون دا یوې تالې ته ویلی کېږي، قفلون مفرد دی. نو که چرې متکلم فلکن د قفلون په وزن باندې خیال کی نو فلکن بیا مفرد دی او فلکن دا یوې کشتۍ ته ویلی کېږي. او که چرې متکلم یعنی څوک چې خبرې کوي هغه د فلکن دا د اسدون په وزن باندې خیال کی نو بیا به فلکن دا به جمع وي، ځکه چې اسدون دا جمع دا ډیرو زمرو ته ویلی کېږي نو بیا به د فلکن معنی شي ډیرې کشتۍ. نو نننی درس کې مونږه د اسم د عدد په اعتبار سره درې قسمونه ذکر کړل. د اسم د عدد په اعتبار سره لومبی قسم دی واحد، دویم قسم دی تثنیه او دریم قسم دی جمع. واحد به مونږ هغې ته وایو چې هغه په یو څیز باندې دلالت کوي، تثنیه به مونږ هغې ته وایو چې هغه په دوو څیزونو باندې دلالت کوي او د حالت رفعي کې د هغې په آخر کې نون مکسوره او د هغې نه مخکې الف ما قبل مفتوح وي، او په حالت نسبي او جری کې د تثنیې په آخر کې نون مکسوره او د هغې نه مخکې یا ساکن ما قبل فتحه وي. او جمع هغې ته ویلی کېږي چې هغه په درې څیزونو باندې یا د دریو نه په زیاتو باندې دلالت کوي. او ته دغه جوړولو اسانه طریقه دغه ده چې ته دې په واحد کې به مونږه تبدیلی کوو، خو که دغه تبدیلی دا لفظي وي یا تقدیري وي. انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږه د جمع د لفظ په اعتبار سره او د معنی په اعتبار سره تقسیمونه ذکر کوو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.